سکون هیڅ هم نه خپل د سور نه ویرېدو له معمولي ټک پم کېدو ټوپ بم والو په ویشتو سرجي دا ما یاروله ما په ځمکه ډز وکړو چې دې اصل مور ورته وایي چې زه تا نه پېژنم خپل مور چې کوم راوړی دی هغه ورته چې تاسو نه پېژنم تاسو بلکل ظلم یې کړی دی او زیاتې یې کړی دی او موږ خپل ایفرټس کړي دي او الله پاک کامیابي راکړه سړی مو د کلاشینکوف استعمال کړو هغه ریکور شو موږ خپل ایفرټس کړو بلکې دې وجې یو ځای کې تاسو چې چاپم والا نو د جومات نه خلک راوتل نو زه هغې کې په سب کې ورننوتم ما پولیس ولیدي پولیس ما پسې رارسېدلو بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم د پېښور پولیس سټیشن په چمکني کې یو 2 میاشتې مخکې یو واقعه مخې ته راغله چې یو ځوان یو زلمی چا د بې دردۍ سره قتل کړو چې هغه یو ځوان هم و واده شوی هم و د هغه بچي هم و په هغې کې بیا تک محنت وشو د ایس پي رورل ظفر صاحب او ایس پي چمکني او بیا ینګ انرجیټک افیسر انسپیکټر اشفاق صاحب چې کې دی کوشش وکړو هغه ملزم چې کوم دی ارست شو پس منظر څه داسې دی هغه مقتول به د ملزم ته ویلو چې ته زموږ د کور مخې ته ودرېږه ما او دا ملزم که تاسو وګورئ دا داسې خطرناک ټایپ غوندې ځان نه جوړ کړی دی نو دا به منله نه هغه به وتل چې دلته کور مخې ته ودرېږه ما او بس د به خپله یا بدماشي یا هر څه کولو په هغې کې تو مې تکرار شوی دی دا هغه مقتول چې کم دی هغه د قتل کړی دی او هغه نه هغه بچي هم پاتې شو وایي کې بیا خلک راووتو په ګڼ تعداد کې احتجاج یې کولو او غوښتنه یې کوله چې یاره د پولیس نه غوښتنه کوله چې یاره دا ملزم دې زر تر زره ارست شي او هغې کې حقیقت خدا دی چې اشفاق خان ډېر زیات ایفرټس وکړو ډېر زیات محنت یې وکړو اشفاق خان ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت راکړو دغه د ملزم په نیوو کې خلک هم راوتي د لالا کلي احتجاج یې کولو او پولیس نه غوښتنه کوله چې دا ملزم زر تر زره ارست شي دا وکوه سوه دا په 2 نومبر باندې وقوع شوې وه زباري تکرار شو کور مخې ته دله به میلمانه راتله دا بیډ کرکټر دی هلک انګا منګا نه وله هلک راتله او ولاړ به دغلته کور مخې ته چونکې زه نه هم ځي په دې هغه کې کوڅو کې د کلي خلک ورته وایي چې هلکه دلته دا بار خلک پناه واله خو دوی نه صبرېدل او په دغه ورځ باندې سره جګړه وشوه د نومان سره او بیا دی به مسلم ګرځېده د بیا فایر کړی دی هغه بیا هلته وفات شوی دی او بیا په دې فایر کې مدعي څوک دی او دا هم راته وایي چې دا مقتول چې کوم دی ځوان و د ده نه بچي هم پاتې شو او 2 بچې دي 24-25 سال عمر یې او ایجوکیټډ کس و بلکل ظلم یې کړی دی زیاتې یې کړی دی او موږ خپل ایفرټس کړي دي او الله پاک کامیابي راکړه سړی مو یو بیا ویپن اف افینس دنه ریکور شو په هغې کې د علاقه قتل کې د څه استعمال کړي دي د کلاشینکوف استعمال کړو هغه ریکور شو هغه چا باندې خرڅ کړو او فردر بیا مخکې تلو نوشهره ډسټرکټ نه بیا موږ ریکور کړل په هغه شپه باندې موږ د چې کله د مارډر وکړو موږ تلو د پسې چونکې دا ډېر شاطر دی هوښیار ملزم دی دی تلو نوشهر مردان ته مردان کې بیا موږ سره ټیکنیکل ټیم و سی ټي ډي والا د بیا موبایل بند کړ د شپې 2:30 بجې وې دا نه پس موږ چا سره رابطه شو کسان موږ پک کول نو د خو په رومانه شپه داسې 2-3 غنټې رغه شوی وکوي د ویر بوټس تصویر هم داسې خاص مونږ دا ټایم نو ملو شوی نه شناختی کارت هم د اصل بیسیکلی د پته پک د کوټا دا نو وخت کې مونږ ته لک مشکلات د ایډنټیټي معلومون لیټر پته ولګی دا در سره بیا موږ ترغل نو پاغ شپه موږ خپل ایفرټس کړو بلکې دی و چې یو ځای کې تاسو چې چاپم والا نو د جومات نه خلک راوتل نو زه هغې کې په سب کې ورننوتم ما پولیس ولیدي پولیس ما پسې رارسېدلو نو بس هغې نصیبه نه شوې خو بیا زموږ افسرانو طرف نه ډایرکشنز وو ټیم هم ایفرټس وکړو الله پاک موږ ته کامیابي راکړه تاسو له راځم تا ته وایم ښه نامه دې څه ده خبرې تیزې زما نوم شمس دی جي پلار نوم دې څه دی پلار نوم مې صفدرعلي خان دی د کوم ځای یې زه د سولیزو مسیح یم کار روزګار څه کې کار روزګار د فروټو کار کو جي د فروټو کار کې جی جی دا چې کم د قتل کړو دا څه وجه وه دا وجه د مونږ نیک راغلی و 2 مېلمانه ورسره راغلو کرایي لپاره
نو هغه هلته کور مخې ته ناست و، نو دا خلک رالل چې وروره دلته سره ناست دی. په دې زباني تکرار وشو، جګړه وشو. جګړه نه بعد بس خلاصي وشو، زه لاړم کور ته. نو د دې بل رونه رالل پوه شوې، زموږ په ورې راکېښود درز غوبل پوه شوې. دې کې زه راووتم، هغه ما پسې ډایرکټ منډه کړو، کور ته راننوتو. نو ما لاندې ډز وکړې په فرش نه بیا د ده خپله لګېدلی دی چې دا بیا وفات شوی. د ویشتو دی ولې دې کې خو یو بل کس هم زخمي شوی و. دا ما نه ویشتو سرجي، دا ما یاروله، ما په ځمکه ډز وکړو چې دې را نشي د ما په کور ته. نو دا ما لاندې ډز وکړو، فرش نه تمبېدی، دا په خپله لګېدلی او یو په مرۍ لګېدلی، یو وفات شو، یو زخمي ده جي. تا چې د دونه غټ غټ برید پرېښي دي دې نه ونه یارېدو؟ نه سرجي، بس هلته دا شوق و برید بس نور څه. ټوپک د سره لیسنسدار و که نه؟ ټوپک جي لیسندار نو، بغیر لیسنس و. دا د سره شرط و چې دا به دې ځان سره ګرځولو؟ بس دا یې ما هسې بس شوق و، هغه شوق د ډېر زیات خراب کړم. نو اوس په دې باندې خپېمان یې؟ دومره سپېمان یم که نه چې بچي مې تباه و برباد شو او وروڼه خویندې مې ټول تباه و برباد شو. ما سره 3 کورونه وران شو. او د هغه بله چې کم مړه شو د هغې وران نه شو؟ هغه یو زوی لور؟ بس سرجي ما 3 کورونه وران شو. یو ما درد ډېر زیات در په در شو. خپل هغه باندې خفه یې، هغه بس خیر دی؟ نه بالکل هغه باندې هم خفه یم سرجي. ما نه ویشتو، الله له به ځو، مرګ ده. خو ما لاندې ډز کول، هلته فرش هم لګېدلی، خو په فرش نه وتمبېده. د ما به بدقسمتي و سرجي. دا چې دونه ټایم ته د 2 میاشتې د مخروطیا دې څنګه تېرې کړې؟ په دې کې د خوب سکون دی؟ هېڅ سکون هېڅ هم نه، خپل د سور نه مې یارېدو. له معمولي ټک بم کېدو، ټوپ بم والو پوه شوې، ډېر مړه بس سرجي. داسې حال په الله دې په کافر هم نه راولي. دا دې خلکو ته ووایې که نه چې ته په دې وړه وړه خبره باندې دا خلک ته داسې مطلب خلکو پسې ټوپک کې راوباسي او کونډه برید ته هم ورته پرېښي دي او خلکو ته بیا کونډه برید والا بیا دا انجام سرجي، بیا در په در پوه شوې. بیا به د ده ډېر بد انجام ما ولیدله پوه شوې، ډېر بد انجام. لاس کې خلکو له سویل غواړي؟ ولې نه، خلکو خپلې مور ته د ټلیفون وکړ چې پلانکې مې ولې زما زوی نشته. دا کارونه کوي، بیا خپله مور هم نه پېژني. د کال وکړم خپلې مور ته چې زه پلانکې ما له څادر یا بستر غم وکړې. خو پولیس دې ته پرووایډ کړي، دا څه خبره نه. او دلته سړی مور ورته وایي چې زه تا نه پېژنم. خپلې مور چې کوم راوړی دی هغه ورته چې تاسو نه پېژنم، ته څوک یې؟ دا خبره وکړه. هغه د بچپن ما مور زه پرېښیم. جی نه تا چې دا مور ته کال وکړو، مور کې به دې مړه پوخ کړی که نه؟ یا بالکل ما سرجي زه ډېر ما ټولو کې ډه پخ کړی چې اوس زیله رالو نو وخت تېر و، او اوس په ما وخت تېر ده. نو اوس دې پړه څه دي؟ زموږ پړه څه دي بس سرجي، بس بچي مې تباه و برباد شو، ټول تباه و برباد. خپله دې واده کړی دی؟ 15 بچي مې دي سرجي. دا د 15 بچو به اوس څوک خیال ساتي؟ بس یو الله ده، بس نور خو څوک نشته. رونه مې سپورټ نه کوي، هېڅ څوک هم نشته. جی نو تا به څوک سپورټ وکړي چې ته داسې وران ویجاړ ګرځې؟ تا به څوک سپورټ کوي؟ بس دغه یو ډېر ناروا غلطي رانه شوې ده، ډېر زیات. او ما نه کوله، هغه هلک ډېر ښه هلک دی، دا چې کوم لګېدلی دا بې انتهایي ښه هلک و. او په دغه ورځ پته نه لګي څه وشو. بس موږ تا ته څه ویل چې دلته کور مخې ته مه کېنه، دا وران ویجاړ خلک مه راوله؟ نه امام علي مکان ته وویل چې ته دلته څه کوې. بس په هغې جګړه وشو پوه شوې. هغه موږ اول جګړه د لاس جګړه وکړو، بیا خلاصې وشو، لاړو کورونو ته. د ده خور د هغه چاترنګ وکړو، 8 کسان هغه شو، ورونه شو، راله د ما رور هم راونیول. زموږ په ورونه کور ته څنګه دننه کېدو ما ډز وکړو، لاندې په فرش مې ډز وکړو. ما دې به ویرېږي، هغه ولګېدو. بس ما دا قسمت و. بس صحیح ده. او منډې کې به دې ښه پیسې ګټي چې فروټو کار به دې کول؟ 4000 5000 روپۍ ورځ به م ګټله الحمدلله. دې ټول مالت ته پته ده، ما د مالت کې ډېر ښه وخت هم تېر کړی دی. خو دغه هلک کیونکې د ما نه ډېر ښه هلک و، خو ټول مالت والا یې سره ودرېدل. ما ډېر ښایسته روزګار، ما د مالټو باغونه هغسې پوه شي، د ما ډېر ښه روزګار و، شکر ده، ډېر ښه مې ټایم پاس کېدو. صحیح ده، صحیح ده. ایسجو صاحب لاس کې خلکو له سویل غواړي، زموږ د خپرونې غرض مقصد دا دی چې د داسې کسانو لکه بله د معاشرې دپاره د یو اصلاح پیغام میلاو شي او خلک د دې نه څه نه څه زده کړي. نو پکار خپل بچو تربیت کوي، ښه تعلیم پیوکي، او معاشرې هم پکار چې داسې کسان وي. اکثر ورکوټې شان دا موږ ته رسو بیا پته ولګېده چې ته به ټوپک تماچه ګرځول او د خوف او هراس مخکې نه پیدا کړو. پکار چې ټایم پولیس سره رابطه کوي، نو په ټایم به دې سرکوبه کېږي، دې حال ته بیا نه رسي. نو پکار چې دې خلکو معاشره مرسته نه کوي، بیا د ظلمونه کې همداسې قسمه واقعګانې بیا کېږي. مطلب چې په دې اف آی آر کې څوک مدعیان او د دې سره روغه نه کړي او دا کیس چلی، نو دغه شیان کسان خو سزا ته رسېدی شي بیا که نه؟ انشاءالله دې کې 25 سال له پانسي ده.
ان شاء الله دې دوه کې به د یو ملاویږي بیا خامخا به ته عزتمندو د ملزم خبرې هم تاسو واورېدې د هونریبل اس ایچ او چمکني اشفاق خان خبرې تاسو واورئ چې موږ تاسو ته مخ ته کې دغه او د په علاقې کې خوف یې راسه کول او ته چې چرته کور مخ ته کې نه بس د ځوان جوړ کړي دا خو سوي چې ما ټوپک راوړو او ما په فرج باندې هغه وکي کنه او هغه ګولې چې کم د دا ویو تم بيدو دا غینه داغه هغه مرګ او جوړ چې کم د جوړ شو که تاسو هغه مقتول ګوري نو ډیر زیات ویل کېږي چې یو تعلیمي یافتو یو شریف او دغه اقرار خو دغه د ملزم په خپلم کې چې یو شریف خو دغه د والدینو ته پکار دي چې تاسو د کور کې د خپل بچی باندې خیال ساتئ که خیال نه ساتئ تاسو د معمولی غوسی ال دغه تاسو د یو خور د کنزل برداشت نه کوي کس قتل کوي او بیا د پټانه کې به هم تاسو هغه ژوند د ذلیلتوب سره مخې بیا په جیل کې بیا ورپسې ځي نو عزتمندو زموږ د خپرونې غرض مقصد دا دی چې تاسو دغه شان وقوونه ځان وساتئ ډېره زیاته مننه